یوسف خان شیربانو او لند د پښتو فلم و چې په پاکستان کې جوړ شو. دا د دسمبر په اوله ورځ په کال 1980 کې ریلیز شو. د دې فلم هدایتکار عزیز تبسم او د دې پروډیوسر نذیر حسین و. د دې لومړي فلم اداکاران یاسمین خان، بدر منیر، نامت سرحدی، شهباز درانی، شیرین تاج او انور سیټي وغیره. د دې فلم کیسه د یوسف خان او شیربانو د پښتو لوک داستان باندې و. دا کیسه د رومیو او جولیټ د پښتو نسخه ویل کیږي. د دې فلم موسیقي لال محمد او بلند اقبال جوړه کړې وه او د فلم کیسې او سندرې علي حیدر جوشي، څوک چې د اسماعیله کلی سوابۍ ولیکلې وې. د پاکستان د پښتو ژبې دغه لومړی فلم د پاکستان د پیښور په یوه سینما کې تر 50 هفتو وچلیدو او د پښتنو کتونکو له مثبت استقبال سره مخ شو. دغه فلم د پاکستان په فلمي صنعت کې د پښتو ژبې د فلمونو پیل هم په نښه کړ. د دې فلم سندرې ریحانه، یاسمین، ګات، سیما او هدایت الله ویلي وي.